بني اسرائیلو کې یو کس ډېر مالدار و د هغې یو دا عادت و چې خلکو له به قرضې ډېرې ورکولې بیا چې به یې کله د خپل خادمان لېږل که نه قرضو اخیستو دپاره نو دا به ورته ویې چې ورشي که ورسره وي وابهیلی که وي چې ټیم نو ټیم به ورکوي که وي چې پوره نشم در کولی څه ورته معاف کوي که وي چې نشم در کولی پوره ورته معاف کوئ ولې وایي که الله چېرته دې راسه مونږ وبخي نو قیامت په ورځ چې کله دی د الله مخې ته راوستی شي نو الله به ملایکو ته وایي د ده غټ عمل وګورئ حدیث کې راځي او الله پوهه دی خو د هر څه کې حکمت یې چې الله یې راښکاره کوي ملایک به دا اعمال ولټوي به چې یا الله یو عمل یې ډېر غټ دی یعنې ډېر زیات یې کړی دی څه دی الله به وایي وی الله ده به دا وي د خپلو غلامانو ته او خادمانو ته وی الله به وایي چې زموږ د بندګانو سره دومره ښه کړي د هغې په بدل کې به ورسره مونږ هم ښه وکړو او چې ده زموږ بندګان معاف کړي دي مونږ به دی معاف کړو دغې دلاسې الله وبخي لږه نرمي کوئ ګزاره کوئ سختیاني مه کوئ دا یو نیم سړی سم شرمول راوالي کور پورې او ښځه وله یاده کړي او خاندان وله یاد کړي به یو څو روپۍ